مونږ دې طرف ته جوړ شوی او نو په هغې کې زه هم باندې سوسل دغه وکړو خیال دی مونږ په هغوی وکړو نو د هغوی نه هېڅوک هم رانه ویسته زموږ نه څلور کسان بوتله زه ورسره هم بوتلم په ما باندې شپه وکړه زما نه درې کسان را ازاد کړه زه یې پرېښودم د دوی څلور واړو سوسل ضمانت وشو ما ته یې ویل ته حساب شه په دې کې د ایسیچو داود صاحب راغلی او زه یې څه مو وویلم بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي صاحب دا شیرګل اوسېدونکی مې دی زما سره چې دی نو دغلته نوکر دی او دا واقعه داسې وه چې د هفتې ورځ په سهار کې زمونږ د دې مخالفینو زمونږ ترمنځ بس خفګان راغی په هغې کې فریقینو دواړو په یو بل باندې رپورټ وکړو پولیس چې دی نو راغلل زمونږ د طرف نه څلور کسان بوتلل زه نه وم په مخه باندې زه یې نه یم بوتلې څلور یې بوتلل ماسخوتن په شخصي ضمانت باندې درې کسان فارغ شول هغوی را پرېښودل او دی د ځان سره پاتې کړو او د مخالف فریق نه یو کس هم رانه وستو هلته ریپورټ د دواړو طرفونه شوی و بیا سهار چې دی نو زه شوم او دا درې کسان چې کوم پرېښودي دا شو او د مخالف فریقینو شپږ کسان و هغې چې دی نو مردان ته چالان کړل د دوی ضمانت وشو او دی یادو چې دی نو ګنټه پس درلېږو چې مونږ واپس راغلو د نه مې تپوس کوم د ما ورته چې تاسو خو رانغلي ده ویې چې نه درتلل غوسه کوې زه خو ایسېچو صاحب د دې ځای نه وویستلم او هغلته دومره یې ووهلم چې په ما یې ښه خپله خوا یې ښه کړې ده نو بس بیا مونږ خو راغلو واپس د پیر په ورځ باندې وي مې دغه وکړو کال وکړو امتحان یې ویله چې تاسو هغه له راشئ ضمانت زمونږ چې راغلو نو هغې په عدالت کې چې دی نو بلکل په مفلوج حالت کې چې کوم دی پېښ کړو پروت هغه جج صاحب ورسره حالات په خپله باندې لیدلي نو زموږ خو ګیله دا صرف یو ده چې سیسرو صاحب له ولې دومره چې کوم دی نو په دې کې فریق جوړېدل پکار یو دا دی چې دوی د لویو شکایتونه ساتلو سیوا ساتلو د سره څه اختیار نو دی 48 ګنټې د ځان سره ساتلی دی دویمه خبره دا دی چې د ده سره د وهلو څخه حق و چې دی وهو چې په کومو حالاتو کې پېښ شوي دی د هغه باقي باقاعده میډیکل ریپورټ چې دی د مدان میډیکل کمپلیکس نه هغه موږ راغستی دی او هغه د ده د کاغذونو سره دی په دې کې مونږ چې دی نو نن ډي آی جي صاحب سره ملاقات شوي دی درخواست هم ورکړی دی او سیشن صاحب سره مونږ چې دی نو کیس دپاره چې کوم دی درخواست جمع کړی دی نو په دې مونږ بنیاد مونږ دا وایو چې زمونږ د اواز دې ورسي چې بالا افسران زمونږ سره انصاف وکړي ځکه چې زمونږ سره ظلم شوی دی ایسېچو صاحب له په دې کې فریق جوړېدل نه و پکار بس چې دی د راوستلو چالان یې کوي یا یې پرېږده چې څنګه مونږ سره یې معامله کړې ده مخالفینو سره دې کړې ده حالانکې د مخالفینو د یو هم نه دی راوستی خو خیر دی زموږ د دوکاندارانو معامله وه پکار دا دی چې تا چې کوم دی نو کسان راوستل بس ماښام یې پرېږده یا ایسار یې پرېږده او ټول چالان کړو چې دی چې ایساری خو د دې نه مطلب دی چې ستا د ده سره خپل څه ذاتي عینات دی یار څه دی نو هغه نور تاسو ته ایسېچو صاحب به خپله وجه په خپله باندې بیان کړي چېرې څه وجه ده خو زیات مونږ چې دی نو لکه د هغه نه ګیلمن یو چې ولې زموږ دا زموږ د علاقې افسر دی زموږ د ټولو مشر دی د پولیسو زموږ د دې قوم دی مونږ هم د دې پولیسو وي دا پولیس هم زموږ د دې وطن دي نو مونږ سره چې دی نو انصاف وشي مونږ جی په دې کې د چیف جسټس اف پاکستان او ورسره چې کوم دی نو دلته چې کوم متعلقه جج دی جي د دې ځای چې کوم مونږ درخواستونه ورکړي ډي آی جي صاحب ډي آی جي پي صاحب دی که هغه ایس پي انویسټیګیشن دی جي هغوی سره مونږ درخواست جمع کړی دی چې هغوی دې په دې کې ښه باقاعده خپله محکمانه چې کوم دی نو انکوایري وکړي او دوی ته چې کوم دی نو مونږ له انصاف راکړي بس مونږ صرف انصاف غواړو چې نور مونږ څه نه غواړو ځکه زموږ د چا سره ذاتیات نشته دی خو صرف چې زموږ سره دا کوم ذاتیات شوي د دې تپوس دی هغوی په خپلو کې ځکه چې دا د هغوی په فرایضو کې راځي د سینیر افسرانو چې د خپل جونیرز باندې نظر وساتي